نواز شریف لندن ته ولې واپس ځي؟ په څه خبره باندې ځي؟ د چیف جسټس په وجه باندې ځي که نه د وزیر اعظمۍ کرسۍ ولا میلاو نه شوه په دې وجه باندې ځي؟ مکمل تفصیل در سره شریکوم. خبر راغلی دی چې نواز شریف لندن ته واپس روان دی او د لږ ټایم دپاره روان دی، مطلب پرمننټ نه ځي. دا نون لیگ چې کم کسان دی وایي چې نواز شریف لږ ټایم دپاره ځي. په 11 سپتمبر باندې د هغه د ښځې یعنې د بیګم کلثوم نواز برسي ده، هغه برسۍ نه پس په لندن ته واپس روانېږي. د څو هفتو دپاره ځي، د خپل علاج دپاره، د خپل چیک اپ دپاره ځي او خپل بچو سره لږ ټایم تیرول غواړي. چې بچي چونکې په لندن کې دي، تاسو له پته غټ خلک دي، بچي هلته بزنس کوي، هلته سبقونه، هلته خپل کورونه. نواز شریف په 21 اکتوبر 2023 باندې پاکستان ته واپس راغلی، کله چې عمر عطا بنډیال د چیف جسټس عهدې نه ختم شو او قاضي فیض عیسی راغو، نو قاضي فیض عیسی نواز شریف پاکستان ته واپس راوستی و. هغې نه پس اوس چې کم قاضي فیض عیسی ټایم هم ختمېدو والا دی او نوی چیف جسټس په راځي منصور علي شاه صاحب، نو ځکه نواز شریف لندن ته واپسي کوي. لکه کم څومره هم ایکسپرټس دي ای وایي چې هسې نه، نواز شریف وایي چې دا نوی کوم چیف جسټس راځي دی د مونږ کیسونه دوباره کولو کی، دا هم خطره ده. آیا نواز شریف څو هفتو دپاره ځي که نه پرمننټ ځي؟ دا به راتلونکي ټایم کې پته لګي، ځکه حکومت ورله میلاو نه شوه. دې پیشنګویي عمران خان ډېر مخکې کړې وه چې دله حکومت میلاو نه شي، دی به لندن له واپس تښتي، دی پاکستان کې یوه شپه هم نه کوي. نو هغه خبره هم حقیقت ثابتېدو واله ده. په دې ویډیو کې دا اپډیټ شو. ډېره زیاته مننه جي، والسلام.